د اسلامي کال اولنۍ میاشت نن په دنیا کې دستور دا دی چې د خپل خواهش مطابق یادګارونه مناولی کېږي، لیکن د الله د مرضۍ مطابق، د الله د رسول د مرضۍ مطابق چرته هم یادګار مناول دا د مسلمان په فطرت کې نشته. دغه وجه ده چې کله د عیسوي کال اولنۍ میاشت جنوري شروع کېږي، نو د تیر کال د شپې په 12 بجې باندې چې تاریخ بدلیږي، نو بیا وایي دا هیفي نیو ایئر ډے مونږ مناوو. د حکومتونو د طرف نه هم، په اسلامي حکومتونو کې هم او په کافرانه حکومتونو کې هم د شپې په 12 بجې باندې د دنیا آتشبازۍ کېږي، ګډا کېږي، قسمه قسم داسې څیزونه کېږي چې هغه د الله او د الله د رسول د هغه د حکم نه خلاف دي. لیکن په مسلمان قوم کې تر ننه پورې هغه ته دا معلومه نه شوله چې د مسلمانانو د اسلامي کال ابتدا په څه باندې کېږي. اگر چې په دې باندې به یو انسان د ایمان نه نه وځي چې دا ورته پته نشته چېرې د اسلامي کال ابتدا او اوله میاشت کومه ده، لیکن کم سے کم چې دته د عیسوي کال د میاشتو پته شته ده چې دا د جنورۍ نه شروع کېږي، دته د دا هم معلومه وي چې د اسلامي کال ابتدا هغه د محرم الحرام نه کېږي. د اسلامي کال ابتدا چې کله د محرم الحرام نه وکړلی شوله، وجه څه وه؟ وجه دا وه چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دور حکومت کې چونکې هغه سلطنت ډېر زیات پیلاو شوی و، 22 لاک مربع میل ځمکه وه، د هغې نه به په مختلفو اوقاتو کې والیانو خطونه لیکل، لیکن حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته به پته نه لګېدله چې دا خط کله لیکلی شوی دی او ما ته په څومره وخت کې راورسېد. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د هغوی یو مجلس یې کېنو چې مشوره په دې باندې وکړو چې زمونږ دا اسلامي کال مونږ د دې ابتدا د څه نه وکړو. چونکې د عیسوي کال ابتدا د حضرت عیسی علیه السلام په وفات باندې شوې ده، نو تر ننه پورې هغه جاري ده. لکه مونږ وایو چې دا 2026 عیسوي ده، لیکن د اسلامي کال ابتدا دا مقرره وه په قرآن سره چې د اسلامي کال ټولې میاشتې هغه 12 دي. بیا په دې 12 میاشتو کې د هرې میاشتې څو ورځې دي؟ نو یا 30 دي او یا یو کم 30 دي، 28مه پکې نشته. ځکه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل نحن امة امیة لا نكتب ولا نحاسب. مونږ کتابت هم نشو کولی، حساب کتاب هم نشو کولی، لیکن الشهر کذا وکذا وکذا څو شو؟ 29 شو. اوس دا د 29 ده، کله به پکې میاشت د 13 هم راځي، لیکن نه پکې د 28 میاشت او نه پکې د 31 سره میاشت دی. اگر چې په پاکستان کې خو پکې 28 شته، ولې د رمضان موږ 28 عمومي طور روزي موږ 28 ساتو. مشوره شروع شوه، چا وی چې د پیغمبر علیه السلام په وفات باندې دی د اسلامي کال ابتدا وکړلی شي، لیکن دا یې خوښه نه شوه. وی وجه دا ده چې که مونږ د وفات نه شروع کړو، نو چې کله د اسلامي کال اوله ورځ راځي، د پیغمبر علیه السلام د دنیا نه پرده کول، دا ګوره ښکلې ترجمه ده، د دنیا نه پرده کول
دا به بیا د هر انسان په زړه کې راځي چې آقای جهان صلی الله علیه وسلم په دې ورځ باندې وفات شوی پردې کړې وه نو د هر مسلمان زړه به د پیغمبر علیه السلام په یاد باندې خفه کېږي غمجن کېږي به د دې وجې نه د دې نه نشي شروع کولی دویم قول راغی چې په ولادت د پیغمبر علیه السلام چې په کومه ورځ باندې شوی دی د هغې نه دې شروع لیکن دا قول هم رد کړلی شو دریم قول راغی چې د پیغمبر علیه السلام د هجرت د ورځې نه دي موږ د ابتدایي کال شروع قدرتي طور باندې چې کله دا مشوره کېده په هغه مشورې کې دا فیصله وشوله چې موږ به د دې ابتدا د محرم نه او د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د هجرت ابتدا هم د محرم نه شوې وه اگر چې پیغمبر علیه السلام هجرت هغه په ربیع الاول کې کړی لیکن ابتدا د هجرت هغه په محرم کې شوې وه د حضرت علی رضی الله تعالی عنه رای دا وه چې د محرم نه دې شروع شي اجماع په دې باندې د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم وشوله چې د اسلامي کال ابتدا دا به د محرم حرام نه کېږي او دغه وجه ده چې کله د هجرت ابتدا ده نو اوس نن مونږ ویلی شو چې دا 1548 دی یو کم او 1549 دی یعنی او 1449 دی سوال لسوه او یو کم 50 کال دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د هجرت وشو د دې اسلامي کلندر د دې ابتدا د حضرت عمر رضی الله تعالی د دور نشوي خو شمسی کال هم شرعا معتبر دی او هجری کال هم شرعا معتبر دی په هجری کال پورې په اسلامي کلندر په اسلامي کال پورې زموږ د شریعت ډېر شرعي احکامات متعلق لکه مونږه حج په اسلامي کال باندې کوو مونږه زکات په اسلامي کال باندې ورکوو عدت د زنانو هغه هم په اسلامي کلندر باندې معتبر دی دغه رنګې نور احکام اخترونه دي زمونږه روژه ده دا په اسلامي کال باندې بنا ده لیکن په شمسي کال باندې هم زمون په خپل منځ کې د حساب کتاب دغه رنګې د خپلې وعدې د هغې تقرر او ایفا هغه چې مونږ کوو مونږ یې په شمسي کال باندې کوو نو شمسي کال هم شرعا معتبر دی هجري کال هم شرعا معتبر دی لیکن د شریعت ډېر احکامات هغه په اسلامي کال پورې متعلق دي په قمري کال پورې متعلق دي او په شمسي کال پورې نه دي متعلق د دې اسلامي کال ابتدا چې د محرم نه کېږي دا ټولې میاشتې دا د الله جل جلاله د طرف نه مقرر دي وی فرمایل ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله په لوح محفوظ کې یا موږ دویمه ترجمه کوو په لوح محفوظ کې یا د الله په علم کې فی کتاب الله فی علم الله په علم د الله جل جلاله کې د کال 12 میاشتې مقررې لیکن په دې 12 میاشتو کې د الله د طرف نه د حرمت او د عزت میاشتې هغه مقرر کړي دي دا د چا په پیدا کېدو باندې یا د چا په شهادت باندې یا د چا په یو لوی کار کولو باندې د دې عزت او حرمت نشته بلکې قرآن وفرمایل چې منها 4 حرم په دې 12 میاشتو کې 4 میاشتې دا د عزت میاشتې او دا عزت لکه څنګه چې د آقای جهان صلی الله علیه وسلم د بعثت نه پس دی د پیغمبر علیه السلام د بعثت نه مخکې هم د نورو انبیاءو بلکې د کفر او د جاهلیت په دور کې هم د دې 4 میاشتو عزت او حرمت دا عزت او حرمت چې کله دی حکم دی څه دی
بخبل الله جل جلاله فرمت فلا تظلموا فيهن أنفسكم فالنور ناشتكهم هنا أو ظلم مكوا لكن فلا تظلموا فيهن أنفسكم فدي السنور ناشتكي بخبل الزالون باني ظلم مكوا بخبل الزان باني ظلم دادي تقناه بخبل الزان باني ظلم دادي كدبل مال فناحق باندي وهي بخبل الزان باني ظلم دادي كدبل مسلمان زمك أو جيدادنا دانسي دليل تمام أفراد ذا ظلم دليل تمام أنواع ذا ظلم نبي أكرم صلى الله عليه وسلم منع كذا أو خدي باك فرماي فلا تظلموا فيهن أنفسكم لكن يبقى مسألة رادا فالجاهلية كبهم خلق فدي السنور ناشتكي ده يوم بالسرب جنبنا نكوان ولي بداد حرمت ناشتا دا عزت میاشتا دا یو بل سره به جنگ و جدال نکوم لیکن چونکه انسان هغه د خپل خواهش نه مجبور دی نو دا خو درې متوالیات ذوالقعده ذوالحجه او محرم او یو هغه رجب را روان دی اوس درې میاشتې پرلپسې ته چې انسان د یو عمل نه منع کې هغه په دې صبر نشي کولی چې نشي کولی هغوی ځان نه چلو قرآن کې الله جل جلاله هم د هغې تذکره وکړه ده انما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين ظلموا يضل به الذين كفروا د ټولو نه زیات کفر او زیاتوالی په کفر کې دا دی چې انسانان په هغې باندې ګمراه کېږي نو فیحلون ما حرم الله چې کومې الله جل جلاله حرامې کړي میاشتې دي دی حلال دي او چې کومې حلال دي هغه حرامې دي ولې ليوافوا عدة ما حرم الله چې خدای پاک څومره میاشتې حرامې کړي دي د هغې عدد او شمار پوره شي نو کله به ولګېدل دا محرم دی هغه ربیع الاول ته بوت او کله به بله میاشت راواغسته هغه به بلې میاشتې ته کړه ده وی صرف مقصود ګنتي پوره کول ګنتي پوره کول شمار پوره کول دي چې څلور میاشتې به مونږه د یو بل سره جنګ جګړې نه کوو په یو بل باندې به چې ظلم نه کوو اخوا په طریقې د تعین سره چې دغه میاشتې به وي چې ذوالقعده ذوالحجه محرم او رجب نو دا بالتعین دا نه دي پکار بلکې شمار پوره کول دي چې د کوم طرف نه د شمار وکړو نبي اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض په زمانه کې گردش راغی او چې الله جل جلاله د اسمان او د ځمکې د کائنات د پیدا کېدو نه مخکې په کومې طریقې سره حرمت را لېږلې کوم په هغې طریقې سره به حرمت وي دا تبدیلي دا حرامه او ناجائزه ده اوس به دا د عزت میاشتې دا به په خپل حال باندې وي په دې کې به تقدیم او تاخیر نه کېږي معلومه شوله چې د محرم میاشت د دې عزت او احترام دا د الله د طرف نه په لوح محفوظ کې دی دا د الله د طرف نه دا د هغه په علم کې دی دا د چا په شهادت باندې د چا په پیدایش باندې د چا په یوې کارنامې کولو باندې د دې عزت او حرمت نشته دی دغه وجه ده د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړلی شو چې افضل د صلواتو نه کوم مونځ دی او د شهر رمضان نه پس بهترینه روژه کومه یوه ده نبي اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل افضل الصلوات بعد الصلاة المكتوبة الصلاة جوف الليل د فرضیو منځونو نه پس د ټولو نه بهتر باعث د اجر او د ثواب منځ چې دی الصلاة جوف الليل
دا منځ دی د شپې په نیمه کې یعنې په نیمه شپه کې د تهجد منځ کول او بیا یې ترې دویم تپوس کړی پیغمبر علیه السلام وفرمیل افضل الصیام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم د رمضان د روجو نه پس بهترین روجه هغه د الله جل جلاله دا میاشت چې محرم ده د دې روجې ساتي اوس څومره روجې به ساتي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم عملا د دې میاشتې د لسمې روجه ساتلې چې هغې ته صوم عاشورا ویلی کېږي د محرم د لسمې ورځ ولې ساتلې وه پیغمبر علیه السلام چې کله مدینې منورې ته هجرت وکړه هلته یې وکتل یهود او نسواره هغوی به د لسم د محرم روجه ساتله پیغمبر علیه السلام ترې تپوس وکړو چې دا ستاسو چې کومه روجه ساتئ د دې وجه څه ده هغوی ورته وفرمیل چې قد نجى الله بني اسرائیل من عدوه الله جل جلاله په لسم د محرم باندې بني اسرائیل ته د خپل دشمن فرعون د هغې نه ورته نجات ورکړی نو فصوامه موسی علیه السلام د الله د شکریې د ادا کولو دپاره په لسم د محرم باندې روجه وساتله پیغمبر علیه السلام وفرمیل چې فانا احق بموسی منکم زما خو ستاسو نه زیات قرابت او دوستي او تعلق او نزدېکت هغه موسی علیه السلام ته دی نو فصوامه وامر بصیامه پخپله هم دا روجه وساتله او نور ته هم حکم وکړو چې تاسو دا روجه وساتئ حتی چې د پیغمبر علیه السلام نه تپوس وشو چې د دې محرم د دې لسم روجه چې مونږ وساتو په دې باندې به الله جل جلاله موږ له څه راکوي نو ویې فرمیل چې لعل الله شاید چې الله جل جلاله د دې په ذریعې باندې د انسانانو د یو تېر کلني کال او بل د راتلونکي کال الله جل جلاله دوی ته د هغوی ګناهونه معاف کړي د محرم د لسمې روجه ساتل دا د دوو کلونو د هغې د ګناهونو دپاره کفاره او ویې فرمیل چې د الله په نس باندې د فرضي روجې نه پس بهترینه روجه هغه د محرم د میاشتې اوس دقې فضایل ذکر کړلی شوي دي دغه رنګې نور فضایل هم دي لیکن نن امت ولګېد د محرم فضیلت هغې د الله د طرف نه ونه وي بلکې محرم له فضیلت ورکو په شهادت د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه باندې حالانکه یقینا شهادت د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه دا د دې امت لپاره د یو عظیم سبق ورکولو ذریعه ده لیکن هغه سبق یې د شهادت نه حاصل نه کړو او په دې کې داسې کارونه شروع کړل چې هغه نه د الله مرضي ده او نه د الله د رسول مرضي ده بلکې هغه د انسان د خپلو خواهشاتو ورنه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمیل من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلیت فلیس منا چا چې په مطلق اوقاتو خپل مخې ووهو د یو مړي پسې جړا کوله فریاد یې کو اظهار د غم یې وکړو او په هغې کې مخ ووهو دغه رنګې جامې یې وشلولې او بیا د جاهلیت اوازونه یې وکړل پیغمبر علیه السلام وفرمیل چې دا زما د اتباعو نه دی دا زما د امت نه دی دغه رنګې په دې محرم په میاشت کې زموږ په زړونو کې دا اچولې شوې ده چې چونکې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د کربلا په مقام باندې چې کله هغه ته شهادت نصیب کېدو نو هغه تږی
نو د تندې په حالت کې تللی دی نو اوس چې څومره په مخ د ځمکې باندې مړه دي مړي دي دا مړي هم په دې محرم کې تږي کېږي تاسو ځئ او د هغوی په دې قبرونو باندې څه اړوئ اوبه اړوئ هلکه پیپ پې ونیسه او وردننې که پکې نو چې بلکل هغه ځای ته ور ورسي نو که دی سنه سوو خو اوبه به ورته ور ورسي لیکن په یو جام په اوبو په اړولو باندې ستا د دې مړي هغه دنده په دې باندې څه دی نه ختمېږي چا ته وایي لاړ شي خپل قبرونه په هغې باندې هغه نوي کوي چا ته څوک لاړ شي خاورې پرې واړوي څوک لاړ شي لیپایي پرې وکړي څوک ولګي د سنگ مرمرو نه یې جوړ کړي په سیمټو باندې به یې جوړ کړي ولې وایي د محرم میاشت ده او د محرم په میاشت کې چونکې حضرت حسین رضی الله تعالی شهید شوی دی د هغه په یاد کې زه خو کربلا ته نشم تللی خو په دې خپل قبرستان کې به د خپل مړي سره دا معاملات وکړم عزتمندو دا په شریعت کې نشته په شریعت کې د محرم میاشت عزتمنده ده په کار خدا وه چې د اولې ورځې نه ته غم وکړي چې په دې اوله ورځ باندې حضرت عمر رضی الله تعالی شهید شوی دغه رنګې ته د اولې ورځې نه د محرم د میاشتې روجې وساتي او که کم سے کم دا نشي ساتلی لسم د محرم خو روجه وساته اگر چې موږ ته آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم ترغیب د دې راکړی دی چې دوه روجې به ساتي ولې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم پیغمبر علیه السلام ته عرض وکړو چې یا رسول الله موږ چې دا عاشورې د محرم دا روجه ساتو نو دا خو یهود او نسوارایو به ساتي په دې کې خو د هغوی سره مشابهت دی او دا خو موږ ته حکم کړی دی چې خالف الیهود والنسواره د یهودو او د نسواراو د مشابهت نه ځان وساتئ د هغوی مخالفت وکړئ دا خو د هغوی سره مشابهت دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې که زه آینده کال ژوندی ومه زه به د دې سره یوه بله روجه ساتم د 11 لیکن تقدیر هغه نه بدلیږي لا محرم نو راغلی چې آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رحلت وفرمایي اوس علما وایي چې د محرم د 10مې د روجې د ساتلو 3 صورتونه دي یا 9مه او 10مه دواړه وساته یا 10مه او 11مه دواړه وساته یا که زیات نشي نو کم سے کم د دې 10مې روجه څه دی وساته لیکن دې د روجې ساتلو ته نه دی وسګار لیکن د دې لپاره دی چې د بازار نه بې مور او بې پلاره چرګان په 10 د محرم باندې راوړي او بیا ویله که څه چل دی وایي ما د حضرت حسین په نوم باندې خیرات کړی دی د حضرت حسین په نوم باندې دا خیرات خو ډېره ښه خبره وه لیکن دا خو دا د رسم په بنیاد باندې کړی دی دا خو دا په یو غلط نیت باندې کړی دی دغه غلط نیت د وجې نه تا ته به اجر څنګه میلاویږي زه پرون تلم دلته کې نو ما ته یو ملګري وي چې دلته کې یو سړی دی هغه د اوبو ډرم لګولی او د هغه اوبو په ډرم باندې لیکلي دي چې ایصال ثواب بنام زینت المحدثین مولانا محمد ادریس شهید رحمه الله زما خو هلکې شوق مې ډېر چې ورتلم نو بلکل ورته ودرېدم نو ماشاءالله اولې تاسو به ټول به لیدلی انشاءالله په هغې باندې لیکلي دي چې دا ایصال ثواب د پاره د امام الشهدا مولانا سمیع شهید رحمه الله برای ایصال ثواب مولانا حامد الحق شهید رحمه الله او مدریم نمبر کې ورسره نوم دی برای ایصال ثواب زینت المحدثین مولانا محمد ادریس شهید رحمه الله دې ته ویلی کېږي د نیکۍ کار دې ته ویلی کېږي د ایصال ثواب هغه کار چې بغیر د نوم او د ناموس نه بغیر د تعیین د اوقاتو نه بغیر د تعیین د مکان نه ته داسې یو کار وکړي چې په هغې باندې دا سلسله جاري ده او دا چې د چا په نوم باندې کړی دی هغې ته اجر او ثواب رسېږي نبي اکرم صلی الله علیه وسلم ته
حضرت سعد رضی الله تعالی راغی چې یا رسول الله زه صدقه کول غواړم. بیا د صدقې هغه تفصیل کړی دی. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل چې کوهی په مدینې منورې کې وکړه. ولې د مدینې منورې مسلمانانو ته د خوږو اوبو ضرورت دی او دا خوږې اوبه به په خرچې باندې راوځي. کوهی وکړه. چې کله یې کوهی وکړو نوم یې ورله ورکړو چې بئر لأم سعد رضی الله عنها. دا ما د خپلې مور په نوم باندې کنلی دی او نن هم چې لاړ شي الحمدلله هغه کوهی شته دی، د هغې اوبه موجودې دي، خلک یې راوباسي. 1400 کاله نه زیات وشو دا اجر او ثواب ام سعد ته رسېږي. ته چې سبیل بنان حسین لګې د یوې ورځې او د 2 ورځو لپاره نه، سبیل بنان حسین تر عمره پورې. ته چې سبیل د بل چا په نوم باندې لګې په دې نوم یې ولګوه چې مطلوب مې رضا د خدای ده، خو چې دا اجر او ثواب حضرت حسین ته ورسېږي. دا اجر او ثواب زما پلار ته ورسېږي، زما مور ته ورسېږي، زما پیر او مرشد ته ورسېږي، زما استاذ ته ورسېږي، زما تر او ماما ته ورسېږي. مونږ محرم د څو رسمونو نه عبارت کو، حالانکې دا رسمونه دا په شریعت کې نشته. عزتمندو د محرم مبارکه میاشت ده، په دې کې مونږ ته حکم دی چې فلا تظلموا فیهن. ښه مسله مې کوله چې فلا تظلموا فیهن. اوس په جاهلیت کې رواج دا چې کله ناکله به هغوی په مسلمانانو باندې حمله کوله او دلته مسلمانان شیخان هغوی که مونږ پرې حمله کوو نو مونږ ته خو خدای پاک فرمایي چې فلا تظلموا فیهن انفسکم. اوس د دوی سره دا جنګ کول دا خو ظلم او ګناه دی. الله جل جلاله د دقې نه پس ذکر چې فلا تظلموا فیهن وقاتلوا المشرکین کافة کما یقاتلونکم کافة. چې دوی ستاسو سره جنګ کوي، ستاسو لاسونه چا نیولي نه دي، ابتدا د ظلم دوی کړې ده، اوس به ته د خپل ځان دفاع کې ستا دپاره په اشهر حرم کې جهاد کول دا جایز دي. او بیا نور آیاتونه په دې په جواز کې نازل کړل. نو عزتمندو د محرم مبارکه میاشت ده، لوی حکم پکې دا دی چې فلا تظلموا فیهن انفسکم. نو د دې لوډ سپیکر په ذریعه یې باندې په موبایل کې چې په سوشل میډیا باندې دا مولایان یو بل ته کوم کنځل کوي، دا مولایان چې د یو بل دا کوم شکلونه او صورتونه ورانوي او په دې یو بل پسې د هغوی د اسلافو هغوی ته کنځل کوي. عزتمندو دا د فلا تظلموا فیهن انفسکم لاندې داخل دي، او چې داخل دي نو چې بل منع کې نو پکار دا دی چې ته هم د دې نه څه شي منع شي. الله جل جلاله د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دا د دې امت مقدسه او محترمه طائفه ده. د دې مقدس او محترمه طائفه د هغې تذکره الله جل جلاله په لوی صفاتو باندې کړې ده چې اولئک هم المفلحون، اولئک هم المهتدون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الفائزون. او نور د دنیا صفتونه د هغوی ذکر کړي دي چې کوم خلک په دې میاشت کې د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د دې محترمو او د مقدسو هستو د هغوی کمی بیانوي، د هغوی توهین او سپکوالی کوي. نو که دې مسلمان وي دی دې په دې باندې سوچ وکړي چې فلا تظلموا فیهن انفسکم. مقدسو هستو ته، محترمو هستو ته کنځل کول، هغوی ته بد ویل دا په شریعت کې حرام او ناجایز دي. لیکن نن نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته یو د صحابو جماعت ناست دی او ورته وایي چې هلکه خپل پلار او مور ته کنځل مه کوه. هغه صحابي ورته وایي یا رسول الله زه او خپل مور پلار ته کنځل کول، مور پلار ته خو کنځل کول دا خو یو لویه خبره ده، څنګه به زه کوم؟
پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل چې ته د بل پلار کنځي هغه به ستا پلار کنځي او ته چې د بل مور کنځي هغه به ستا مور کنځي او د دې کنځلو سبب ته جوړ شوی چې سبا ستا پلار او مور ته څوک کنځل کوي دا کنځل ته په خپله باندې دوی ته کوي نن عزتمندو خلقو مقدسات او محترمات د امت راواغستل او د هغوی شکلونه یې وران کړل هغوی ته کنځلې شروع کړې او دا د جانبین دي او تر څو پورې چې دا کنځلماري شروع وي تر څو پورې چې دا د شکلونو خرابول شروع وي نو چې ته زما د هغې خرابې زما لاسونه چا نه دي تړلي زه به ستا د هغې خرابوم او د امت د محترماتو او د مقدساتو د هغې به د خلکو د زړونو نه هغه احترام او تقدس به وشي او چې کله احترام او تقدس د محترماتو ووتو عزتمندو بیا به زما او ستا دا دین دا به بیا دین نه پاتې کېږي دا به بیا یو رواج وي دا به بیا خواهش پرستی وي نن دا د محرم مقدسه میاشت ده د خپلو علماو نه د هرې طایفې سره چې تعلق دی سوال دې نه دا کوم چې د دې کنځلمارو نه بس کوي په دې کنځلمارو خو به اجر هم میلاویږي که نه زه قسم دی چې کله ناکله سوچ وکړم چې کله الله جل جلاله قرآن پاک کې فرمایي چې الیوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وارجلهم زه دې خپل مرګرو ته ماسپښین په ترجمې کې ویم چې ژبه وچه ده وچه ده که لمده ده وچه ژبه لمده ده دا هر طرف ته اوري دا به کېدی شي د الله په دربار کې هم چل ولکئ نو الیوم نختم على افواههم ژبه یې وده کلکه کړه او چې د هغه کومو نه ستا توقع د خبرو نه وه چې هغه لاسونه او خپې وي وتکلمنا ایدیهم وارجلهم دا لاسونه او خپې به د الله په دربار کې خبرې شروع دي او په ده باندې به خلاف څه کوي ګواهي کوي دا چې کوم خلک د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د هغوی سپکوالی بیانوي د قیامت په ورځ به د دوی دا لاسونه او خپې په دوی باندې ګواهي کوي دا نن چې کوم د علماو د جماعتونو بعضې افراد د بل په عالم پسې په لاس باندې لیکل کوي که نه کوي په لاس باندې لیکل کوي په لاس باندې د هغه شکل او صورت وانئ کله وله شکل او صورت توړئ کله وله شونډې توړئ کله د هغه په سر باندې د سپي سر کېږدي کله د یو چا سره او کله د بل چا سره اخیر دې کې دا سوچ چې ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید ستا د ژبې په باره کې خو دغه چې ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید کرام الکاتبین ستا د ژبې هغه لیکي لیکن که ته وایې چې زما د لاس او د خپو دا به نه لیکي دا هم عمل دی او لکه څنګه چې قول لیکلی کېږي دغه رنګې عمل هم لیکلی کېږي او بیا دا عمل چې تا د بدن په اندامونو باندې سیوا د ژبې نه کړی دی ستا سره به الله جل جلاله د دې حساب کتاب کوي نو د محرم مبارکه میاشت ده مه په صحابو پسې په دې ردې وایه مه د امت په محترمو او په مقدسو علماو په اسلافو کرامو پسې به دې وایه ځکه د دې بدو به در سره د الله ټیک ده شیطان دې خوشحاله کړو د خپل نفس او د خپل خواهش دې ومنله او دې ښودله خلکو ته چې د پلانکو په پلانکو پسې خو مې داسې داسې لیکل وکړل یوه مسله به ورته شروع شوې ده تاسو ته مې زه کوم چې پرېږده چې ورشي دې خلکو ته